دې دواړو سورتونو کې حالات د قیامت ذکر کړي. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده، کله چې شپېلۍ کې پوکې ووهلی شي، د دنیا دا نظام به درهم برهم شي، اسمانونه به وچاودي، غرونه به والوزي، ملائک به یو طرف ته شي، او دارنګي انسانان به دو قسم شي. یو هغه چې هغې له د هغې عملنامه ښې لاس کې ورکړی شي، نو دی به د خوشحالۍ نه چغې کي هاو مقرؤ کتابیه. دته به وویلی شي کلوا واشربوا هنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیه، خورا اسکاو د جنت نعمتونو مزې اخله. او بل هغه قسم انسان چې داغه عملنامه به هغه له ګس لاس کې ورکړی شي، نو دی به ارمان کوي یا لیتنی لم اوت کتابیه، های ارمان افسوس چې نن ما ته زما عملنامه نه وي ملاو شوی. ولم ادري ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه، های افسوس ارمان چې دغه زما ډومبنی مرګ دغه زما فیصله کړی وی او نن بیا حساب لزه نه وی وړاندې شوی. ما اغنا عني مالیه هلك عني سلطانیه، نوی مال پکار شو، نوی بادشاہی پکار شوا، نو اعلان بوشی خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا. دا حالات سورہ حاقہ کی ذکر شو، او بیا معارج کی داغی تتمه ذکر کړه. دنیا کی کافر عذاب سره خندا کوي، دا قیامت به کله راځي، دا عذاب به کله راځي. نو الله وی تلوار مکوي، دا غي نیټه وخت مقرر دی، کله چې وخت پوره شو هغه به هم راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه به کافر مشرکان جمع شو، نو دیبا د نبی علیہ السلام فرامین اوریدل، قرآن به اوریده، بیان به اوریده، خو دیبا دی فائدې ناغستی. نیغ نیغ به نبی علیہ السلام ته قتل او خنداګانی به کولی چې دا کمزوري خلک چې نبی علیہ السلام سره چار چاپیره ناسته د ملګری دي، او د دې باره کې دا وی چې دی به جنت ته ځي. نو چې دا سي کمزوري خلک جنت ته ځي، نو موږ خو به خامخا ځو. دلته الله دا غیرت کوي. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، سدی کافر لرا قبلک مهطعین، بطرف ستا منڈی وی، عن الیمینی خی طرفنا، وعن الشمالی گس طرفنا، عزین ڈلی ڈلی. فما للذین کفروا سدی کافر لرا قبلک مهطعین، تا تا نیغ نیغ گوری، سر اوچت کی سٹونے پورته کړي، نیغ نیغ تا تا گوری. فما للذین کفروا سدی کافر لرا قبلک بخواستا استا طرف، مهطعین منډی وی، مهطعین گوری تا تا پیغمبرا، قبلک مهطعین، عن الیمین خی طرف تا، وعن الشمالی گس طرف تا، عزین ڈلی ڈلی. چار چاپیر استا پخوا ناسی او استا ملګرو سره خندا کوي. آیت معو آیتی تملری، کل امرئ منهم هر یو سړی د دینا، ان يدخل جنت نعیم، دا چې دند بشي جنت نعمت ورتا. دی غنی هم دا تملری چې دی وګنی هم جنت تزي. کلا هرگز دا سندا، کلا هی چریدا سندا، انا خلقناهم یقینا ما پیدا کړی دي، مما ده غشینا یعلمون چې دي ته معلومه ده. دی خو د قیامت نه رستو بیا پورته کېدل نه مني، بعث بعد الموت انکار کوي. نو الله وی دی کافرو ته معلومه ده چې ما د نشته کړی دي، ما د یو ګنده د اوبو ساس کې نه پیدا کړی دي، ته معلومه ده.
انا خلقناهم یقینا ما پیدا کړی دي مما د هغه شینا یعلمون چې دې ته معلومه ده. نو چې ما کله د اوبو ساس کې نه پیدا کړل نو دې شته شو، نو چې کله بیا یې مړه کم نو بیا نشم ژوندي کولی. فلا داسې نه ده اقسمو قسم مې دی برب المشارق والمغارب، ورب د مشرق او رب د مغرب، انا لقادرون یقینا من قدرت لرونکي یو. مشارق مغارب دلته جمع راوړو، کله مفرد راوړي، کله تثنیه، کله جمع. اوړي جمع کې ځای بدلېږي. انور درا خطو د ډوبېدو ځای اوړي جمع کې لګ لګ معمولی بدلېږي، را بدلېږي ځکه کله واحد راوړي، کله تثنیه، کله جمع. انا لقادرون یقینا من قدرت لرونکي یو علا بدی خبره ان نبدلا چرا بدلکم خیرا غرا منهم ددینا، دا بېمانه ووجنم دی ختم کم او نور پیدا کم چې هغه د دینه غوره او بهتري. وما نحنو بمسبوقین او نیو منګه عاجزي کوونکی. وما نحنو بمسبوقین او نیو منګه عاجز. الله وی ز مسبوق نیم دی سابق ندی، دی زمانه تختیدې نشي. انا لقادرون ز قدرت والایم، دا طاقت قدرت هم لرم چې دی اوجنم نور غره خلق پیدا کم، دی زمانه تختیدې نشي. وما نحنو بمسبوقین نیم ز عاجزا دیرانه تختیدې نشي. فذرهم نپریدا نبی علیہ السلام ته الله وی زړه مخ وګوا. فذرهم پریدا یخوزو چې دند خپلو باطلو کې خپلا چې کومه باطله عقیده د هغه کې اختری دغه سی پریدا. فذرهم پریدا یخوزو چې دند خپلو باطلو کې ويلعبوا او لبکی حتا یلاقو تر دې چې یوځای بشي یومهم الذی ورځ خپلې هغې سره یوعدون چې دې سره یې لوزونه شوي دي. دغسې پرېږده چې خپل باطلو عقیدو کې خپلو مستو کې عیشو کې دغسې پراته او دغه لبو کې اخته او دې منې قیامت راشي. یوم یخرجون هغه ورځ چې دوی به راوځي من الاجداث د قبرونو نه سراعا په تلوار، سراعا په تادی، قبرونه بزر زر راپورته شي. کعنهم تبوي الى نصب په طرف د نخو یوفزون منډي وي. لکه دنیا کې چې مقابله یو ځای کې ورته تا جنډه یې خدار یو شی دی نخ کړی دی چې دی له بزان رسوي دی ته بلاس لګوي. نو دا خلک بیا منډه وي، سیالي کوي، یو بل لزان مخکې کوي چې زه مخکې لاړ شم ما ته انعام ملاو شي. نو دا کافر بېمانه چې کله قیامت کې د قبرونو نه پورته شي نو بیا به خپل اور او جهنم طرف ته داسې منډې وي لکه نښې پسې چې چا پارول یو منډه وي او انعام ورته ملاویږي. یوم یخرجون من الاجداث په هغه ورځ چې دوی به راوځي د قبرونو نه سراعا په تادی، کعنهم الی نصب یوفزون ته به وایي چې دوی ګنې په طرف د نښې منډې وي. خاشعتا ابصارهم ذلیل بی سترگی ددی کسترگی بی ترحقهم ذلہ پٹکڑے بی دیلرا ذلت ستڑی استومان بی سترگی بی کوزی سترگی بی چطولی نشی او د ذلت نما ډک ولاړی. ذالک اليوم الذی دارز غرز دا کانو یوعدون چې دې سره دنیا کې لوزونه شویو. د کوم شی وعده چې الله کړی دا چې دا قیامت پر راځي، حساب کتاب بکیږي، مرګ نه وروسته بیا پورته کېدل دي، الله دربار ته حاضری ده، پیش کېدل دي، حساب کتاب دی، دا هر څه د دې لوزونه وعده شوي دي دا بکیږي. ذالک اليوم الذی دارز غرز دا کانو یوعدون چې دې سره دنیا کې لوزونه شویو. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।